ابراهيم عليه السلام ته الله رب العزت زوی ورکو اسماعیل علیہ السلام. اور تفسیر ابن کثیر لیکلی چې 86 سال کې یعنی شپږ اتیا کال عمر یو دا بچی ورته الله پاک ورکو اور 90 کالو کې 99 سال کې یعنی یو کم سل کالو کې الله رب العزت اسحاق علیہ السلام ورکو. او چې کم سړی ته 86 سال کې الله پاک نرینا زوی ورکی اور وی اکلو تا یو زوی دا به انسان باندې څومره ګران دغه بچی سره مینه د انسان تصور هم نشي کوي. او بیا د پلان اور مور دواړه دی بچی سره مینه څومره کوي چې دا شپې بیماری مور پر دواړه ورته وي چې دا بچی خاندي مور پلاری خاندي دغه غم درد خپل غم درد ګرځي. اور د سړي مې د بتا سو لیدلی چې کله بچي بیمار شي به وي چې الله دې بچي په ځای کې زه بیمار او خیر راځي چې ما بچي ټیک و د سی وای کنه وي دا یو مینا ده چې کله د الله رب العزت د مور او د پلار سره کې مینا وای. اور تاسو کې چې چا اولاد سره هر چا ته پته ده چې بچي سره سړي څومره مینا وي کا ډیر نه فرمانه شي د پلار نه فرمانی ډیر زیاته کوي بیا هم د پلار بچي سره مینا وي اگر چې ظاهر کې سره خبرې نه کوي دغه په بیماری خفه کیږي په بے روزګاری باندې خفه کیږي دغه تکلیف باندې خفه کیږي. او بیا پلار مور کې زیاته مینه بیا د مور ډیره مینه وي بچی سره. نه 86 سال کې چې کله اسماعیل علیه السلام ابراهیم علیه السلام ته ملاو شو زهره خبره مینه امتحان ډیره زیاته اور بعض روایتونه کې راغلي چې نه ابراهيم عليه السلام کوم بچي زبا کړي غا اسحاق عليه السلام خو جمهور علما کرام رائے دادا چې ابراهيم عليه السلام کوم بچي زبا کول غا اسماعیل عليه السلام زګه اسماعیل ذبیح الله راغله. او قران هم دا معلومی کی فبشرناه بغلام حلیم مونږه خوشخبری وکړه ابراهيم عليه السلام ته چې تا ته بچي درکو چې ډېر حلم ولادي بردبار دی د تکلیف وړې شي ځان باندې دی آیات نه هم نلوي. او به ابراهيم عليه السلام خوب ولیدو بیا چې کله د اسماعیل علیه السلام دې سټیج ته راغلو ورکوټه ماشوم دی کله چې دې سټیج ته ورسېدو چې پلار سره ګرځي منډې درړې وي فلما بلغ معه السعي ابراهيم عليه السلام مزل کې اسماعیل علیه السلام سره هم ګرځي چې ابراهيم عليه السلام تیز مزل کې دان تیز مزل کې لوبه ور سره شروع کی دې سټیج ته ورسېدو. ابراهيم عليه السلام خوب وګټلو د پیغمبر خوب د وحی ده قال یا بني ای زما بچیا دا یا بني ټکه نه د ډېر مینې ډکته ای زما بچیا مو پښتو کې د لپاره ترجمه الفاظ نشته ها پښتو ډېر مختصره ژبه ده او عربي ډېر فصیح بلیغ ژبه ده ولې د قران ژبه ده. قال یا بني ای زما بچیا انی ارا فی المنام زه خوب کې دا ګورم انی اذبحک زه تازه وکوم ګور بچی نه راي خلی بچی زه خوب ګورم چې تازه وکوم هغه ورته سوی قال یا ابت افعل یا ابت عربی کې دې ته استعمالي کې ای زما پلارا ای زما خوب پلارا پته نشته دې ترجمه زه سو کوم پښتو کې د مینې ډک الفاظ ای زما خوب پلارا ای ما سره محبت کول ولا پلارا ای ما سره مینه کول ولا پلارا افعل اغه سو کما تؤمر چې کوم حکم تا ته کیږي د الله طرف او بیا حوصله تا ګورا قال ستجدني ان شاء الله من الصابرين ان شاء الله تبو امه د صابر خلق زم وم صابرینو د دیالس کالو سوالس کالو بچی لګیا دی پلار ته تسلی ورکړي س ایمان س جذبه س خلوص س مینا. او به اسماعیل علیه السلام سره عام شخصیت نه دی د پیغمبر زوی دی د پیغمبر زوی بیا ډېر لوی وي او بیا چې نبوت ورته میلاو شي نکور ته راغلو ښځې دې ته ووایي چې کله اسماعیل علیه السلام پلار ته حوصله ورکړه چې الله حکم دی زما د زبه زه ذبح ته تیار ما قربان که په الله نوم باندې. ابراهیم علیه السلام خپل کور ولته ووایي چې دا بچی تیار که ځان سره دا زه بوځم اور دینن د قربانی ورځ ده. دیو جنا بعض علماء لیکلي
چې د اختر کې قرباني کول چې کم صاحب نصاب دی دا د اصل کې دیته د یو کال کومه زندگی میلاو شي دا د غي عوض دی چې الله ماته د یو کال زندگی راکړه دا قرباني زه د استاد لپاره د شکرانې په تور باندې کوم دا زما تر نستاد تشکر دی نه چې کله دا قرباني وکي الله پاک د عمر نور هم زیات کی او چې کم سړي باندې قرباني واجب دا قرباني ونه کی الله روزه دغه زندگی ختمه د قرباني کول د الله شکریا ادا کول او بیا الله په موږ سره دا احسان کړی چې موږ دا نه ویل چې بچي سبقا او دا که حکم د څومره ګران حکم کم سړی د خپل بچي بیماری نه برداشت کی دغه سبب وسه برداشت ابراهيم عليه السلام خپل کور ورته چې د بچي تیار کړه او روایت کې راغلي چې سپینه کپې سپین صدر ور سره اسماعیل عليه السلام سره او کله ځان سره بچي روان کو د قرباني طرف ته چې دا زبا کم نه شیطان حربې ته ګوره شیطان یول مور ته رااله ورته د استا خو د ابراهيم عليه السلام د استا زوی اسماعیل عليه السلام سره سګي جرته روان کړي ندی ورته ځان دا ظاهر کو چې ما ته پته نشته چې ما بچی سره داسې کوي ورته دا خو سبقې ته ولې دا پته نشته تاسو یې سبقې او ابراهيم عليه السلام ځان سره کورنا چاړه هم روانه کړي نه ابراهيم عليه السلام د کور ولدي شیطان بیا ته پوښتنه چې ولې یې سبقې و ابراهيم عليه السلام دا وایي چې ما ته الله په حکم کړي ګوره دی ونه وي چې دا د الله حکم دی ابراهيم عليه السلام و ابراهيم عليه السلام دا وایي چې ما ته الله حکم کړی دی کور ولین د لوی ایمان ولا خزوا ها جواب کې ورته وایي چې کله د الله حکم دی د سې ډیر بچی ما د الله په نوم باندې قربان شیطان دغه ځای نه مایوس شو چې دنه نه کار نه چلی خزه خو خوند نشي سره وي لاړو اسماعیل علیه السلام ته ورته اسماعیل ته پوي پلار چته روان کړي ورته نه ما ته پته نشته پته ورته واخو ځان ورته اسی وي چې نه پته نشته پلار روان کړي ورته تاسو بکی لاس کې چاړه دا ورسره اسماعیل علیه السلام د شیطان ته وی چې ولې مذهب کوي وې ستا پلار وی چې الله پاک ماته دا حکم کړی چې اسماعیل علیه السلام زبکا او وی کما پلار ته الله پاک حکم کړی زه بیا تیار یم دغه ځکه مایوس اوس درېمه حربه د ابراهیم علیه السلام پیغمبر سره برای ناس او چې مونږ کم جمره عقبه جمره وسطا اور جمره صغرا د شیطان ولو درېزه دا هغه وکانی دي او کنکر سره او وړو کانو سره ابراهيم عليه السلام په دې شیطان باندې گزارونه وکړي چې ورسته شه ذلیل رسوا ما ګمره کوي ما باندې ته مهنت کوي نشکره ابراهيم عليه السلام تعالی ابراهيم عليه السلام ته سوی دوه خپل اسوي یوز و دا ته سبا کوي او دې ما ته د الله حکم دی چې الله حکم دی د سې ډیر بچی د الله نه قربان اوس ابراهيم عليه السلام چې کله اسماعیل عليه السلام سملو زبې د پاره د بچي ایمان ته ګورا ورته ابا یو کار دا وکا چې ما کله سبقې نه ما الټه سملاوه کې دې شي ستاسو کې زما سترګو کې ولګي ستاسو چړې اشاره شي اور د الله حکم نه فرمانی وشي ما استاد پر د هلاکت ذریعہ ونه کړی یو کاری دا و دویم کار دا چې خپل کمیس وېستو ورته ابا جان زما کمیس وبسا کچره زما کمیس باندې ویني ولګي دي اور دا کمیس ته کوړته یو سیمه مور ته تکلیف ملويږي صفا کمیس مور ته یو ساده ته ګوري غزه ته تسلی هم ملويږي او تکلیف ورته هم ملويږي ساجيبه جذبه ساجيبه ایمان او بیا ابراهيم عليه السلام دې دا هم فرمایلو ابراهيم عليه السلام ته اسماعیل عليه السلام وایي اے ابا سترګې وټړه د سینې زما لاش باندې ستانه نظر پرې استاد چاړو ودرېږي الله نه فرمانی ده نه ونشي ابراهيم عليه السلام سترګې تړي اسماعیل علیه السلام ورته پسمه کې سمري اور پسړ ورته سملي اور ابراهيم عليه السلام لاس کې چړه ده اور ابراهيم عليه السلام څنګه دا چړه په دې ورمیګ باندې دي سړ باندې کی دي حکم جبريل علیه السلام आवाज وکي الله اکبر الله اکبر جبريل علیه السلام आवाज کله ابراهيم علیه السلام اوري لا اله الا الله والله اکبر دا الفاظ ابراهيم عليه السلام دي اسماعیل علیه السلام چې کله د جبريل علیه السلام اور د اسماعیل علیه السلام دا आवाज اوریدو ان الله اکبر ولله الحمد دا الفاظ اسماعیل علیه السلام
وې سترګې کولاو کې الله رب العزت ته د جنت نه ګډ روسه او شاته ولاړو ورته الله پاک ستا قرباني قبول کړه اوس دا سبق دا د هغه قرباني تاریخ دی دا د هغه قرباني تسلسل دی دا د هغه قرباني سره متعلق تاریخ دی نن ستا قرباني دا د ابراهيم عليه السلام هغه سنت ژوندۍ کول